نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. سورة المائدة شپږمه پارا څلور شپېتم نمبر آیت دی. مخکې آیاتونه کې د یهودیانو قباحتونه ذکر شو. اوس په دې آیاتونه کې د یهودیانو نور قباحتونه ذکر کیږي. کله چې آیت کریمه نازل شو من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. چا چې د الله د رضا لپاره صدقه ورکړي الله تعالی ډېر بدله ورکړي. چې کله دا آیت نازل شو نو د یهودیانو وی د مسلمانانو په خیال باندې الله پاک غریب دی. الله پاک غریب دی نو موږ نه ذکر غواړو نو الله جل شانه دا آیت نازل یا دیم شان نزول مفسرین دا ذکر کړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت مدینه منوره کې یهودیان نبی علیہ السلام دې خپل پیغام ورسول. چې پیغام ورسېدو دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکذیب کو هغه ونمن. اول نبی ډېر په موضوع چرچو چې کله د نبی علیہ السلام نه انکار وکړ الله پاک په غریبی راوست تنګي پر راوست. نو پدې يهوديانو کې یو مولو دا غن مخنخاس ابن عاشورا اغوی نعوذ بالله دا الله پاک لا سنه بند کړل شي وي ځکه موږ له سره راغلي موږ ځکه غریبانان شو. الله جل شانه دا آیت کریمه نازل کړ چې دا یهودیان ناس خبرې کوي. د دې یهودیان خپل لاسونه بند شومان دي بل پدې باندې الله پاک لعنت نازل کړو. او رب العالمین هغه سخی ذات کریم ذات غنی ذات هر چاله ورکړي. کسو کې منی غلیم ورکی او کنی منی غلیم ورکی کافر او مومن دواړو. او بیا د الله پاک هغه چاله ډیر ورکی او چاله لږ ورکی. څوک مالدار کې او څوک غریب کې دا د الله خدا. کافران دا یهودیان دا ډیر بدبخت دي. قرآن کریم نازلیږي نو قرآن کریم نازلې دو سره د دې کفر زیاتی. قرآن کریم په مؤمن باندې راشي نو مؤمن یې عمر د ایمان زیات او که کافرانو تراشي نو کافران یې عمر د کفر زیات نو دا مؤمن پکې پیدا او د کافر په نقصان. او بل الله پاک د یهودیان کی سیان ترمن د دشمنی تر قیامت پورې پیدا کړی او خپل منځ کې دشمنان
بلکې کله دې جنگونه شروع کی مسلمانان جنگي الله پاک مسلمانان د دې د شر نه وساتي او کله پټ پټ څه سازشونه تیار کړي الله پاک هغه ناکام نور دا فسادیان دي د اهل کتاب يهوديان د دې کار فساد او بیا الله پاک د کامیابی اصول ذکر کوي چې چر دي اهل کتاب ایمان وروړي تقوا اختیار کړی الله پاک به په جنت کې داخل جنت ته داخل نه یوازې د مؤمنانو ډلې لپاره نه هر څوک چې ایمان لري جنت ته لکه يهوديان کوئی جنت ته صرف منګ جو بل څوک نه دي اهل کتاب يهوديان به هوا يهوديان به عیسایان به جنت ته صرف عیسایان الله پاک کوئی د مؤمنانو لپاره جنت دي هغه مسلمان د مشرکانو نه راغلي مسلمان کله يهوديانو نه راغلي مسلمان شو کله عیسایانو نه راغلي مسلمان شو چې مسلمان د هر ځای راغلي جنت ته او بل د اهل کتاب چې دي کچره دي په خپل کتابونو پورا عمل کړی وي تورات باندې انجیل باندې یا دین علاوه په نور کتابونو الله پاک په دې باندې ډېر فراخره اوسته هر طرف نه په دې باندې نعمتونو د پاس او په دې باندې باران ورېدو زمکی به وسر زرغون شي لاندې ودی ته نعمت او چې پزمکه باندې به وجات زرغون شي لیکن دا ډېر بدبخت خلک اکثر په دې کې بیکار لږ کسان په دې کې اعتدال دي چې هغه په نبی عليه الصلاه والسلام باندې ایمان ولري په دې آیاتونو کې یو لفظ راځي بل یداه مبسوط وطان ید د دې نسبت دلته الله پاک شوی ید عربی جبه لفظ با عربی جبه کی ید لاس کرو نبیا بعضی صفتون اللہ دا سیدی چاہا ظاہراً پا لفظ کی دا مخلوق سر یو شان لکوز دا بندگان لاس تا ید ہو او دا اللہ دا پارم دا لفظ راغل خو یو دا مخلوق ید دی چاہا دا قوخی اگو کی سرمنی وینی وغیرہ دا جوڑ لکا گتی ریلاس او یو ید رب العالمین نو دا مخلوق والا من پی جنو چه دا مخلوق لاس سنگی سترگا سنگی خپا سنگی دا مخلوق من پی جنو خو اللہ باق من لیدلی ندی چا لیدلی ندی دا خپا سفتونو پی جن دی نو بیا چې دا لفظ راشي نو په دې ځای کې څه معنا کوي نو په دې ځای کې محدثین فقها اهل سنت و جماعت یو جماعت د متقدمین او د سلف دي دیم جماعت د متأخرین او د خلف یو د 300 هجری نه مخکې علما دي یو د 300 نه بعد نو د 300 هجری نه مخکې چې کوم علما دي هغوی وایي چې په دې ځای کې به معنا نه کوي بس د دې په معنا باندې الله کوي لکه څنګه چې وایي الف لام میم د دې په معنا الله کوي دا شان په دې ځای کې هو سره به دومره وایي یدا د الله د پاره ثابت دي په معنا باندې صرف الله پاک کوي خود مخلوق پشان ید اللہ پاک نشتا ذکر مخلوق لازنا ید دا فانی دی مخلوق ختمی کی لازم ختمی او رب العالمین باندې فنا نرازی دا رب العالمین پر صفتنم فنا نرازی دیزے کی بدا سے صفت دا اللہ دا پارا نہیں آدی چاہد مخلوق پشان بھی رب العالمین دا مخلوق پشان ندی اللہ پاک خالق دی او مخلوق جدا دی دا یو بل جدا دی مخلوق فرمی او رب العالمین باندې بنا نراز نختمی نو دا متقدمین علماء رایدا چې تفویض پکې دي تویل شي تفویض مع التنزیه عن التشبیه الله د پاره صفات ثابت دي یدا
معنی الله ته معلومه ده او دومره ده چې د مخلوق په شان نه دی لکه ید د مخلوق هم شته او د خالق هم شته خو د مخلوق والا په شان د خالق ید نه دی او متاخرین علما په دې ځای کې تاویل کوي او تاویل په درجه د ځوان کې دغه د متاخرین علما په دور کې هغه خلک چې د الله صفاتونه د مخلوق په شان کول ناغي باغی کې داسې مناسب تاویل کو چې د خلق ذهن کې د الله پاک مبارک غلط خیالات نه راځي نو تاویل په درجه د ځوان د احتمال کې کړی هغه وی د یداه نه مراد الله پاک سخا او قوت د الله پاک سخا او کرم د الله قوت دی د دین ید نه مراد د مخلوق په شان نه دی یو ظاهري معنی ونکړه دا سه معنی وکړه چې هغه تاویل او تاویل په درجه د ځوان نو د یداه یا د ید الله پاک د دې معنی مونږ ته معلومه نه ده خدا الله د شان مناسب ید شتا خدا مخلوق په شان نه دی دا معنا اهل سنت په دې مسله کې د اهل سنت او د غیر مقلدین او وابیان اختلاف غیر مقلدین او وابیان وی د دې په معنا وی مونږ پیګو خو په کیفیت مونږ نه پیګو او اهل سنت وی چې نه په معنا څو پیګو نه په کیفیت د سر منتفی د کیفیت مطلب دا رنگ روغن دی لکه لاس دی تور دی کسپین دی گرم دی که یخ دی نری دی که غٹ دا کیفیت د کیفیت کو علا راضی چی جسم خوبی کن او چی لاس وی اڈو کی وہ غوین تور او سپین خوبی کن ناغیوی کیفیت منگ نپیجنو او نور منگ معنی پیجنو چی معنی دی وہ پیجن دا مخلوق صفت ثابت لخالق لخا حالانکہ دا مخلوق صفت ثابت اول دا اللہ دا پار دا عقیدہ دا کفر دا الله صفاتنا مخلوق لثابت اول یا د مخلوق صفاتنا الله لثابت اول دا ډول کفر دی اهل سنت په دې باب کې عقیده صحیح لري او غیر مقلدین په دې باب کې وابیان په دې باب کې د دې عقیده د مجسمه دي الله د بار ید ثابتې هغه ید د مخلوق په شان حالانکه دا عقیده د سنت خلاف مجسمه الله جل شانه فرمایي وقالت اليهود ويهوديان يد الله يد الله پاک مغلولة بنشوید غلت ایدیهم بنشویدی لا سندگی ولعنو بما قال ولعنت دیگرشویدی پدی باندے فسبب دی پدی وینا جدی بل یداه مبسوط بطان بلکلا سند اللہ پاک مبسوط بطان پراخ دی ید معنی د الله سر ترجمه وکړه او د دې په معنی او په حقیقت الله پیږي بندگان پی نفي لکه موږ وایو د بنده لاس موږ پیږي خو الله پاک لاس دا موږ نه پیږي د دې په معنی الله پیږي ينفق كيف يشاء الله خرج کوي څنګه چې الله پاک وغواړي وليزيدن كثيرا منهم خامخازياتي د ډېرو خلکو د دوی لپاره ما هغه کتاب انزل الیک جنازلیږي تا ته مې رب استاد رب د طرفنا طغیان سرکشي او کفر او کفر والقینا بینهم العداوه من واجو کما بین د دوی کې بینهم العداوه کما بین د دوی کې دشمنی والبغضاء او بغض الى يوم القيامه تذرز د قیامت پوری كلما هرکل اوقدوا نارا جدي بلکې اور للحرب د جنگ د پارا اطفئها الله پاک بلکې دغه ويسعون في الارض فساد او کوشش کی فزمک کی د فساد الله لا يحب المفسدين والله پاک من الساتين فساديان سر ولان اهل الكتاب امنوا او کچ اهل کتاب ایمان وروړي وتقوا تقوا اختیار کی لکفرنا عنهم مقامهم الذي كذبين سيئات گناهون دبي ولادخلناهم جنات النعيم او خامخابهم داخل جنت نعمتنا ولو انهم مقام التوراة وكجربي قائم کی تورات پورا قائم شي په تورات باندې عمل کوي ورنجيل او انجيل باندې او په کتابونو باندې انزل اليهم من ربهم جنات شو في تورات درب دبي لا كلوا من فوق
خامخابد يخريد قاسد طرفنا نعمت بد بر نرازي ومن تحت رجل اولاد دخود الدين ونعمت رازي منهم باجد الدين امة مقتصدة يو جماعت اعتدال لذي اهل كتابنا وكثير من خودير زيادة تدوينا ساء ما يعملون دير بديا كان چدوية كبير واخذ دعوانا